बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګران کوتونکو، زم ظهور خان تاسو غوړې پروګرام سیاسي وادي سره نن من یوسف بابوزو ته راغلی یو. تاسو موږ خو د بابوزو د مین روډونو حالات د بابوزو یو مین روډ د اف دبليو د سواد ایکسپریس وے د وجه بند شوی دی او بل د ام ان ای او د ام پی ای د غمو د لاسه دغه شانتي پروت دی. پښتنه به کوم د عوام نه چې عوام سوي د بابوزو خلک سوي د خپل مینې د باره کې د خپل ام پی ای باره کې او د خپل ناظمین باره کې کوم چې سرور کاله دور تیر کو زموږ سره اوسه چې د بابوزو عوام سوي. دا روډ د کوم وخت خراب دی؟ یاره دا خو ډېر وخت شو ساجي دا شان دا خرابي وکړه راځي دا ځای په ځای او کنده کبرې وکړه اوس کړه هغه ما کې به واچولې. روډ باره کې دا خبره ده اوس په دې راخاطه چې تاسو کومینه نو دا په دې باندې زمونږ د کلی یو تنظیم دی او زمونږ د دغه نه ګاډي دي ټرکونه دي کرج دي بره درنګونو نه نو د هغې نه 500 چا نه چې کم دی شپېته چا نه اتیا دغه ټیکس اخلي په هغې باندې دا خاکه آت کی مددات مونږ واچوله. دې نه مخکې مجاهد خان چې کم دی نو په دې باندې مینې پاتې شوی دی د هغه په دور کې دا نه دی شوی اوس بیا یې مینې دی پیر دی ملک شوقته دې کې به مونږ غمي لګو دا به په داسې طریقه جوړوو چې دې ته به خلک د بار نه سیل له راځي داسې غمي به پکې وي په روډ باندې نو ملک صاحب خو اټاره خولې خو هغه اټاره ختم شه او ونه شه نو بس د غمو خو به هغه مشرانو ته پتې چې چا وله راوړي او پته نشته چې څه کړله. مونږ ته خو بار دغه وي کوم بابوزو ته دا دوه روډونه راغلي یو برتېلو ته راغلي یو باخیلو ته دا دواړه اپنی مددات پوتې دي بیا پاخه شوي دغه هغه یو روډ خو د خیره سره اف دبليو والا موټروی راله موټروی خلکو له ترقي راولي او مونږ له بربادي راوسته. جز بسو کې سلیم خان ته لږ غونتې پنډ میلاو شو هغلته په دې روډ باندې هغلته دې ته سایډونه لږ غونته جوړ کړي دي. وکیل سید خپل کوشش کړی دی دا کار هم وسته وکیل سید پترو شو دا حقیقي چې واچولې شو دا هغه پترو باندې وشو. زه به دا نور څوک یاد کړم لکه سلیم خان خپل کوشش کړی دی او د پیپل پارټۍ سړی دی وکیل سید د ام پي سړی دی خو زه به د پارټۍ نه بالاتر خبره وکړم چې چاله پکار دی هغوی نه دي کړي او د چا چې وس نه کېږي هغوی خپل کوشش ښه برابر کړي خو د هغوی وس نه کېږي. صحیح ښه ډېر وس ته وړو وکیل صاحب به چا خبره وکړله نو زه به ته ده ووایم چې کمپاونډ هغه ته میلاو شوی دی نو دلته زمونږ په دې محله کې زمونږ خپله لار ده یوه ته 900 فوټه لار ده. وکیل صاحب به چې هغه وکړله بلک براشم نومې دی لکه نوم ځکه اخلم چې تاسو ته هم دا پتې دا خلک هم دا ګوري چې دا ورته وایي چېرې دا سړی دروغ نه وي دا رښتیا وي د هغه لارې وکړله سید بخشا نامه ده د هغوی تقریبا 400-500 فوټه لار وکړه. روشنبالي دي د هغوی دغسې 400-500 فوټه لار وکړه. رقم خیدین نومې دی د هغې چې کوم دی نو 1200 فوټه لار وکړله. داسې ښکاري چې وکیل صاحب درله څه خاص څه درکړي دي زرین باچا لار نه تا خبره وکړه چې لارې نو لارې ته زه ښیم د زرین باچا لار و هغه یې وکړله نو داسې ډېر کارونه دي کمپاونډ چې نو هغه دې ملګري دا خبره وکړه چې په دې روډ باندې دا خاکه دا کوم راځي دا وکیل صاحب چولي هغه پکې مرسته وه دا هغه نه ده دا مطلب دا کمیټۍ کړې ده خبره کمیټه وکړله خو مرسته د هغه وه دا سبا تنظیم وکړه خو مرسته سره د هغه وه دې کې د هغه مرسته شامل وه. ډېره هغوی ته دا لار کړې وشه دې د روانې مسکین ته د کور دا د هغه په هغه کې شوې ځکه چې هغه په داسې موټر راوړل کسانې مې راوستي وو ماشین والا مونږ هم پکې وو هغوی خدمت به یې کوو نور کار هغوی کوو ښه یې ښکلې کار یې کړ نه وروسته بیا هم ته چا څه کار نه دی کړی. غټ مشکلات اوس په دې سره کار شوی دی ډېر ښه شوی دی. علیکم السلام. حدي صاحب دا پول ته چا جوړ کړو؟ ابتهار ها او دلته کې نور څه مسلې تاسو ته؟ دلته موږ ته بجلی بالکل نشته اوبه د صاف کې نشته دواړه شي ته نشته. خیر په دې لارو کې خو ګرځي په دې لارو کې او کارونه ځای په ځای لارې جوړې شوې اوس مسله د دې څه ده د اوبو شاټېج چې په یو محله کې د دغه هغه یو ګنټم د کورونو ته وایي نو دا مسله به حل شي. صاحب
بلدیاتي نظام تیر شو یو وخت پوره کړ د ناظمانو ورته څه کړي دي او که هسې چغې والي دي؟ نو ناظمانو نه خو مونږ ډېر ذات رضا یو ځکه چې تېرو حکومتونو کې داسې پاخه کارونه او کلک دا نه و شوي چېرته او اوس دا پیره چې کوم دی نو د دې نه مونږ ډېر زیات مطمئن یو. حاجي صاحب په بابوزو کې د ناظمانو څه کارونه کړي دي یا یې هسې چغې سوري وهلي دي یا خپل یارانو دوستانو ته کارونه کړي دي اجتماعي کارونه کړي دي؟ جی اجتماعي کارونه یې کړي دي. چیرمین صاحب او باچا صاحب دوی ښه کارونه کړي دي او چې کړي دي دی کړی دی هم چې ولاړ یو او د بینک نه بره کړی. مطمئن یې د خپل کلي د ناظمانو نه؟ او جی صحیح دي کارونه صحیح کړي دي؟ او جی دا کارونه خو صحیح شوي دي لکه خو دا نه ښکته ده نور لار چې ده نو دا لږ ګډه وړه خرابه ده د دې ځای نه په ښکته ده چې کومه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نامه؟ ارشد علي جی. ارشد علي د ناظمانو دور تیر شو څلور کاله خپل یو ټینور دور وغی تیر کړ مطمئن دي؟ سر جی او جی بس گزاره کوله ښکلی سیسټم و ښه مزېدار هغوی د خپل وس مطابق ښه کار کړی دی چې څونه فنډ هغوی ته میلاو شوی دی هغوی یوټیلایز کړی دی او کار یې کړی دی ښه مزېدار کار یې کړی دی. باقي چې کوم پاتې دي نو هغه هم پاتې دي او زموږ د روډ دا مسله ده دا ډېره زیاته سنګینه مسله ده او ډېر پرابلم دی خلکو ته بیمارانو ته تکلیف دی هر چا ته پکې ډېر زیات تکلیف دی. نو که دا وشي روان سیټ اپ کې او یا دې زوړ سیټ اپ ته پیسې ورکړي شي نو یو ډېر ښه کار به وشي او ډېر مزېدار طریقې سره به دا جوړ شي او موږ ته به دا مسله حل کړی شي. دې نه پوه شو خو د کلي په سطح باندې چې کوم د ناظمینو ذمواري ده هغه کې وکیل صاحب دی سلیم صاحب دی او کوم چیرمنان چې دي ستاسو په دوه په وي سي باندې تقسیم دي د دوی د کارونو مطمئن یې؟ او جی دوی کارونه خپل وس مطابق چې څونه فنډ دوی ته میلاو شوی دی هغه دوی 100% یوټیلایز کړی دی کار یې دلته کړی دی خو چونکې فنډ لږ کم و نو په دې وجه څه مسایل دا دي چې هغه پاتې شوي. څوک چې کارونه شوي دي کله ډېره بابوزو کې خو کارونه شوي دي ډېرې ګلی پکې شوي دي ناظمان نه مطمئن یې؟ ناظمان نه مطمئن بالکل. وکیل صاحب شو سلیم شو کوم عنایت چې دی د هغه مبارکې چیرمن چې دی عنایت خو ډېر زبردست کارونه وچلوله زمونږ سه شکر الحمدلله زمونږ ناظم صاحب چې کوم دی نه یې چا ناظم صاحب و ډېر ښه کارونه یې کړي دي پشبندۍ یې کړي دي نالې صفا کړي دي موږ ډېر مطمئن دي. आवाज सही है. अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم سلام. ستاسو نامه؟ نسیم شاه. نسیم شاه په دې علاقه څه کارونه کړي دي ناظمانو او که نه؟ او الحمدلله ناظم صاحب ډېر کارونه کړي دي لارې دي چې کوم دی ښه ښکلې کړي دي. وکیل صاحب باچانګ او جګالی ملی کړي ځای په ځای باندې کړي ټولو خپل وس کړی دی چا چې څه وس ټولو خپل برابر کار کړی دي. راځه. السلام علیکم. السلام. نستا نامه؟ عفنان شاه. دا راته ووایي چې د کوم کلي اوسېدونکی یې؟ دې کلي کوم بابوزو. د ناظمانو کارونه نه دي کړي؟ ویې دي کړي. کوم ځای کړي؟ مونږ خو دومره وګرځېدو چې ته د ناظم کار مو نه لیدل چې ناظم کار کړي تا پکې لیدلي دي؟ شوي دي کارونه. کوم ځای شوي دي؟ ډېر زیات شوي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف دا راته ووایي چې د ستاسو چې کوم کارونه وه خو مونږ وکتل وم لیدله د بلدیات الیکشن نه پس تاسو ته په دې کې څه مشکلات راغلي دي تحصیل کنسولات ته شو یا تاسو ته شو داسې دې کې څه دا ډیوټي څنګه وه؟ داسې نور خو څه مشکلات هم ته نه راغلي لکه هر سړي پورې منفرده ده لکه یو سړی ځان ځای ته رسوي چې خپل کار وباسي شي نور داسې ناظمان ممبران وي ته پکې راغلي دي لکه اوس داسې څه مشکلات لکه هم ته راغلي چې لکه زمونږ په دې کلي کې داسې پی ټي آی ورکران دي لکه هغوی د ایم این آی ایم پي آی د خپل سرکاري کسانو سره ټچ کړي چې دوی له به کار کوي نور چا له به کار نه کوي لکه نو چې داسې انپړه غونته کې ممبر ورشي او هغه ته یو کس چې ستا کار نه کېږي ځه بسه خو لاړه لکه موږ خو هر ځای ته ځان رسوو دوه درې مشکلات هم د په ټرانسفرمرو راغلي وو لکه چې هغوی پې خپله ښه نه راکوله خو موږ پې بیا ځان ای سیله ډي سیله احتجاج هم پې کړه که ټرانسفرمر یې موږ راولي لکه خو داسې نور ممبران دي لکه کېدای شي ته داسې مشکلات راشي او هغوی له پي ټي آی والا دوی په ترو باندې پاتې شوي دي لکه یو قوم ته نه ګورو چې قوم ته تکلیف دی لکه دوه درې پېرې زموږ په دې باندې جګړه راغله پي ټي آی والا سره هغوی مینه پکې رینګو کې ایم پي آی پکې رینګو کې واپډې والا ته یې کړی دی چې دوی له به کار نه کوي زموږ کسانو له به کار کوي دغه مشکلات نه وو ستاسو چې څومره کارونه مونږ وکتل په دې باندې چېرته ستاسو نیم پلیټ تختې نه ده لګېدلې څه وجه ده؟ اصل
مطلب خو زموږ کار دی کار کوله تختو باندې کار نه دی چې تخته ولا خپل نوم ورکړه اوس دا پی ټی آی والا ورکران راغلي دي ټرانسفارمر باندې وابډا پترو کېږي ای په خپل بورډونه ولګي لکه ته وګوره دغه کارونه تاسو وګورئ څونه لارې شي کوسي شي ټرانسفارمر یې دنیا راولي دي لکه خو دغه په یو کارن تخته ویني زموږ اصل مطلب کار دی قوم ته پته د قوم نه ته پوښتنه وکړه او اون کېته او کار ولیدا شو ډیره مننه دا موږ نه یو ایم ان ای کړی دی نه بل یو داسې غټ ممبر کړی دی خو دا زموږ د یونین کونسل چې کوم دا ممبران دي دا د دوی په تعاون سره ناظمان دي دا ناظمانو کړی دی انشاءالله دا بالکل دوی کړی دی او په دې زموږ ګواه اوسو چې دا دوی کړی دی موږ به راتلو تماشه به کوله لار د موږ پرې راتلو دوی به خامخا دلته ولاړ وو جګړن کتونکو تاسو د بابوزو د عوامو خبرې ترې تاسو واورېدې نشته خو چې چاله مرغلي وي نو هغوی د دوی نه د خپل یو داسې اظهار کړی دی چې هغې کې نورې خبرې نه کېږي مطمئن دي خوشحاله دي کله چې د عوامو پیسه په عوامو باندې ولګي نو هغه ځای کې بیا د پوښتنې څه پاتې نه شي او عوام یا هغه ځای یا هغه کار په خپله باندې دنیا ته دا ځان ښیي چې او دلته کې څه پیسه خرچه شوې ده او عوام ته څه د هغوی حق میلاو شوی دی زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې د عوامو کومه پیسې چې دا هغه چې د ناظمانو په لاس باندې په عوامو خرج شوي دی یا نه ده خرج شوي په دې کې کمیشن اخیستل شوی دی نه دی اخیستل شوی کار څنګه شوی معیاري شوی دی یا ټیکهدار هسې سترګې تورې کړي دي زمونږ مقصد دا نه دی چې موږ یو پارټي راوړاندې کړو زمونږ مقصد دا دی چې موږ د عوامو د حق پوښتنه وکړو او تاسو ته وړاندې کړو چې آیا دا کارونه شوي دي یا نه دي شوي زه امید لرم چې زمونږ د پروګرام کتونکي به زمونږ د اواز هغه ځای ته رسي د بابوزو چې کومه مین مسله ده هغه د اوبو ده د اوبو په هکله باندې دوی ته ډېرې چغې سورې نارې ووهلی شوې خو عملي اقدامات پرې ونه کړی شو د بابوزو د مین لارې خبره ده نو هغه هم ایم پي ایس دا خبره کړې وه چې زه به یې د غمو جوړوم خو د هغې خدای خبر چې هغه مې په پاکستان کې میلاویږي او که نه میلاویږي چې د کوم ځای نه راځي د غمو لار خو دوی ته نه ده پکار دوی ته یو ساده لار پکار ده خو صحیح لار پکار ده د ظهور خان اجازت غواړم